बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ेम रशीद साफ़ी तासु गोरे प्रोग्राम शायर दस्तूर कतुनको मेलमानरा सर मौजूद दी غواړم چې لاول داغي پیژنګلو سره کوم ډومبه ملما چې کوم دی هغه سره تعارف محتاج نه دی. وخت په وخت غیله مونږ زحمت ورکو. د پاکستان پیپلز پارټي سینیئر رهنما فیصل کریم کونډي صاحب مونږ سره موجود وي د سکایپ د لارې او مونږ سره سټوډیو کې موجود دی د پاکستان تحریک انصاف نمائندګۍ د پاره سېنیټر ذیشان خانزاده صاحب هغوی هم تشریف راوړی دی او د مسلم لیگ نمائندګي به کوي فرح خان صاحب هغوی به مونږ سره ټلیفون د لارې موجود دي. زه آغاز کوم غواړم چې لاول د فیصل کونډي صاحب نه ځان پوه کړو. دوی د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر هم پاتې شوی دی او دا نن چې کومه یو ګرمه مسله سیاسي روانه ده په هغې په هکله به د هغې نه ځان پوهیو. دا استعفاګانو دا کومې خبرې چې روانې دي او د سینټ انتخاباتو چې د وخت نه مخکې حکومت کومه اراده ظاهره کړې ده په هغې به ترې ځان پوهیو. کونډي صاحب السلام علیکم. کونډي صاحب ستاسو نه لږ ځان پوهیو. تاسو په دې آئیني او پارلیماني امورو باندې ډېر دسترس ساتئ. یو خو د عمران خان صاحب چې کومه اراده ظاهره کړې ده د انتخاباتو د قبل از وخت نه چې مخکې کوم انتخابات هغه کول غواړي د سینټ په دې هکله باندې لږ آئیني او قانوني نقطې زموږ په هغې نقطې نظر باندې تاسو لږ موږ پوه کړئ چې آیا دا د حکومت استحقاق دی که نه څنګه چې د اپوزیشن یو عام پرسپشن دی چې نه دا د اپوزیشن چې کوم تحریک دی د هغې د یرې حکومت د انتخابات قبل از وخت کوي. بسم الله الرحمن الرحیم. رشید صاحب دا داسې ده چې حکومت شاته ورځو کې دا اعلان وکړ چې موږ د سینټ الیکشن چې دا ریپورټینګ کول غواړو. ما خپل هغې مطابق چې دا یو میاشت یو سره ټایم شته چې یو میاشت مخکې دو 30 days before ټایم دو الیکشن ته راشي. خو چې کوم ریټایرمنټ ایج دا خو تقریبا چې کوم ریټایرمنټ ټایم دی ایج اف ټایم چې کوم دو د کوم مارچ کې د ریټایرمنټ په هغې ټایم کې خو الیکشن شاید یو میاشت مخکې وکړي. خو سوال دا پیدا کېږي چې دا ضرورت ولې پیدا کړي. حکومت دا کلیم کوي چې موږ د پی ډي ایم تحریک نه څه پریشانه نه یو. موږ صحیح غم نشته ځکه چې دا تحریک چې دا ډېر د تحریک کې د جلسو کې د ریلیز کې ډېر کم خلک راځي. کم خلک راځي پریشاني هم نه وي. بیا ارلی الیکشن کولو مطلب نه چې څه هغه به کومېږي خبره ده. په کار خو دا چې بیا خو ارلی الیکشن نه وی بیا خو به ان ټایم الیکشن وی. خو دا د حکومت یو بوکولاټ ورته ونیسو یو پریشاني ورته ورسو هغه وجه ته دا ارلی الیکشن کول غواړي. بل دی کې بل شی دی چې دا غواړي چې دا شی د سیکرټ بیلټ په ځای اوپن هغه ته لاړ شي. دا موده مونږ مخکې پیش کړې وه چې یار دا چیرمن سینټر الیکشن و چې یار دا پکار ده چې دا اوپن بیلټ وشي. خو هغه ټایم چې دا هغه ټایم دغه پی ټي حکومت چې دا شی هغه کو چې یار آئین چې دا ده چې دا د اوپن چې دا هغه نشي چې دا سیکرټ بیلټ باندې وکړي. اوس نن چې دا الیکشن روان دی د سینټ وال اوس دا حکومت غواړي پی ټي آی وال چې یار دا د اوپن شي سیکرټ دی نه وي ځکه چې هغو ته دا خطر ده غالبا چې هغو ډېر پارلیمنټریان چې کوم دي هغه حکومت نه شاید څپه دي په د حکومت چې کوم هغه د هغه باندې ووټ نه واچوي هغه دپاره دا خواهش ده چې یار دا شاید اوپن نه وکړي. حالانکې کانسټیټیوشن کې هم دا ده چې د چیرمن سینټ ډیپټي چیرمن سپیکر ډیپټي سپیکر چې کوم الیکشن دی هغه دی. کونډي صاحب دا کوم چې سیاسي اسپیکټ تاسو بیانوي په دې به په ډیټیل خبرې کوو. صرف ما تاسو نه چې کومه پوښتنه وکړه لکه د حکومت دا استحقاق دی که دوی غواړي نو کولی شي. زه ساده الفاظو کې ویده و چې په فروری کې که غواړي نو حکومت 30 days before election دو کولی شي دا شی 30 days before. ٹھیک شو. جی دې موضوع باندې غواړم چې د موږ سره د پاکستان تحریک انصاف د نمایندګۍ لپاره موجود دی سېنیټر ذیشان خانزاده صاحب. د هغې نه هم ځان پوه کړو. ګوره کونډي صاحب چې کومه خبره وکړه دا یو جنرال عام پرسپشن دی چې ټیک ته د حکومت سره یو 10-15 ورځې یا میاشت مخکې د کولو د هغې سره کو آئینی لار اختیار کړي نو د سینټ دا ټاکنې چې دی را مخکې کولی شي خو آئینی تقاضې به ضرور پوره کوي. دا خبره خو په خپل ځای باندې ده خو دا عام پرسپشن دا دی چې حکومت د اپوزیشن د پی ډي ایم چې کوم تحریک دی د هغې د یرې او کوم چې د هغې د استعفاګانو د اعلان چې کوم هغې اعلان کړی دی د هغې په تحت چې کوم الکټرول کالج به نیمګړی کیږي د هغې د یرې د الیکشن زر تر زره کول غواړي. بسم الله الرحمن الرحیم. صافي صاحب دې کې ګوره اولنۍ خبره خو دا چې تاسو کوم د دې نه مخکې دا خبره وکړه چې آیا حکومت سره دا استحقاق شته او که نشته. نو ګوره حکومت چې کوم دی نو هغې بلکل دا
تجویز ورکولی شي الیکشن کمیشن له چې تاسو دا مخکې وکړئ او چې کوم د آئین کې دننه کوم شک ورشوی دی نو هغه هم د حکومت دپاره دی چې په هغې کې آئین کې چې څه دي نو هغه د الیکشن کمیشن باندې هم بایندینګ دی خو فیصله چې کومه ده نو هغه حکومت نشي کولی او هغه به الیکشن کمیشن کوي حکومت چرې هم داسې نشي ویلی الیکشن کمیشن ته چې تاسو په فلاني تاریخ وکړئ دا به د الیکشن کمیشن خو عمران خان صاحب درخواست یا د الیکشن کمیشن نه رای نه وه غوښتې باقاعده خو هغوی خو اناونسمنټ وکړو پرونه په پېښور کې د هغې تکرار بیا یو وارې بیا کړی چې حکومت کوشش او خواهش دا دی چې په فروری کې د سینټ انتخابات وشي ګوره جي څنګه چې تاسو ووایئ نو حکومت د طرفه دا به یو دغه تجویز چې کوم دی نو دا تللی شي آئینی او قانوني اخیری فیصله چې کومه آئینی او قانوني تقاضې به پوره کیږي ستاسو وینا دا ده نو هغې دپاره ضروري څنګه چې کونډي صاحب هم هغې طرف ته اشاره وکړه که تاسو غواړئ چې یو میاشت نیمه مخکې سینټ انتخابات وشي یا دا کوم چې شو اپ هینډ کومې خبرې کیږي دغې لپاره تاسو ته آئینی ترمیم ضرورت دی د آئین په آرټیکل 240 کې د هغې دپاره حکومت سره هغه سټرینث شته نو څنګه جي هغه خو بالکل هغې باندې زه راځم چې کوم تاسو د اوپن بیلټ او د شو اف هینډ خبره کوئ نو خو اول تاسو دا بل چې کوم تپوس وکړو نو ګورئ حکومت که دې وخت کې د الیکشن د رامخکې د سینټ الیکشن د مخکې کېدو څه خبره کوي نو د هغې وجه بالکل هم دا نه ده چې حکومت د پی ډي ایم د تحریک نه یا یریدلی دی یا د دغې د وجې دا کېږي او اراکین دا بله خبره چې کونډي صاحب کوم طرف ته اشاره وکړه چې اراکینو باندې د عمران خان صاحب چې کوم ستاسو غوندې پارلیمنټیرین د ساده الفاظو کې به خبرو کوم په هغې باندې یقین او باور په اکثریت په خپلو اراکینو باندې پاتې نه دی ځکه د شو اپ هینډ یا د اوپن بیلټینګ خبرې کېږي زه جي اول صرف د یوې خبرې جواب دا ورکول غواړم چې ګورئ حکومت که دا الیکشن مخکې کوي نو صرف د دې د وجې نه کوي چې دا پی ډي ایم کوم تحریک شروع کړی د دې خلاف مونږ بالکل نه یو مونږ صرف د دې خبرې خلاف یو چې تاسو د کرونا د وبا چې دې وخت کې کوم هغه کومې تیزۍ سره ده او د هغې د وجې مونږ دې وخت کې هېڅ قسمه په دې ملک کې داسې څه حالات جوړېدل نه غواړو چې هغې د وجې د ملک نور هم انتشار طرف ته لاړ شي نو صرف دغې د وجې آیا د هغې نه علاوه بالکل د حکومت نور څه بنیادي وجه نشته خو بل تاسو د دې خبره وکړه جي چې اوپن بیلټ چې کوم دی نو د هغې بالکل آئین کې دغه خبره شته چې کوم سیکرټ بیلټ دی نو الیکشن چې کوم دی هغه به په دې باندې کیږي خو صرف هغې کې دا یو خبره چې کومه ده هغه مخکې شوې وه چې جسټس جمالي چې کوم دی نو د هغه فل بینچ یو کیس و او هغې باندې هغې دا فیصله ورکړې وه چې که داسې الیکشن چې کوم دی نو هغه به یو ایگزیکټیو آرډر باندې کیدی شي او هغې کې که داسې څه فیصله وشي په ایگزیکټیو آرډرز باندې مه کوئ آئین هم موجود دی پارلیمنټ هم موجود دی سپریم کورټ هم موجود دی په دې باندې نورې خبرې اترې کوو زه غواړم چې د مسلم لیگ نون هم نظر په دې موضوع باندې واخلو فراخان صاحب ستاسو نه هم زما هم دغه پوښتنه ده که حکومت یو استحقاق لري که د سینټ انتخابات هغې زر کول غواړي او هغې آئیني او قانوني تقاضې پوره کوي هم نو په دې کې مسلم لیگ نون یا پیپلز پارټي یا اپوزیشن ته د اعتراض کولو یا په هغې باندې د نیوکو کولو څه ضرورت دی اصل کې تاسو د دې خبرو ته غور فکر وکړئ انسان یې څه پوښتنه نه کوي د دې نظر سره چې کوم فکر کوم لري ځان پیټي په دې دار ته مون فکر کوم د آئین مون هغه خبره کوم چې آئین به تاسو نه ګورئ تاسو آرټیکل 226 ګورئ تاسو الیکشن ایکټ 2022 ګورئ د ټول خبره کوي چې سیکرټ بیلټ کیږي او سنگل ټراپریبل ووټ زموږ خپل ورونه ووټ کوما دیش کا دماغ کې دیش رز وړاندې هر څه کوو او یو سایت تکې ده تاسو پر بل ووټ څنګه جسټیفای کوئ چې لاس چک شو نو د دې مطلب شو سنگل ټراپریبل ووټ پاتې راځي پر کمپیوټر نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 دغه اولنی ریجیکټ فرخان صاحب ستاسو په ټلیفون لاین کې غالبا څه مسله د پروډوسر صاحب ته خواست دوباره به تاسو طرف ته بیا راشو بیا به ستاسو کنیکشن دوباره به کنیکټ کو کونډي صاحب زه ستاسو نه پوښتنه یو لږ مخکې دا بحث بوزو کو حکومت غواړي چې کوم د اپوزیشن کومه سټریټیجي ده یعنی د مارچ د مخکې الکټرول کالج نیمګړ کول او د هغې دپاره ستاسو د استعفاګانو چې کوم اعلان دی
نو اپوزیشن د هم خپل استراتیجی لګه چینج کی ولې دا خو دونه غټه خبره نه ده تاسو په خپل ډیپټي سپیکر پاتې شوی او د دې پارلیماني امورو نه زمانه ډیر ښه پوهیږئ په دې باندې نو تاسو ولې حکومت له دا موقع ورکوئ بس تا پیپلز پارټۍ د زر تر زره بلاول بوټو صاحب ته خپل استعفاګانې راجمع کړي مریم نواز صاحب قاسم و چې ماته ټول استعفاګانې را رسېدلي دي او نور هم چې د پارلیمنټ کم کې موجود اپوزیشن جماعتونه دي زر تر زره د استعفاګانې ورکړي هسې هم ستاسو اراده خو استعفاګانو ته شته که نه نو عمران خان صاحب دا هر به هم ناکامه شي رشید صاحب پاکستان پیپلز پارټي تقریبا میجورټي بلکې ټول ممبرانو تقریبا استعفې چې دي هغه پاکستان پیپلز پارټي چیرمن بلاول صاحب ته رسېدلي دي ځکه چې هغه دا ویلي چې 31 دسمبر پورې چې دا تاسو خپل ټول استعفې پارټي لیډرشپ ته ورسوئ موږ پارټي سی سی میټینګ انشاءالله ډېر زر را روان دی 27 تاریخ نه مخکې دسمبر نه مخکې به چې سی سی میټینګ دی هغه کې به چیرمن صاحب په دې استعفو باندې د هغې باندې بالکل هغه باندې به سی سی اعتماد کې ملي او عمران خان ته ډېره جلدي ده بله خبره ده موږ د خپل ټایم مطابق ورکوو موږ دا چې یاره څوک په تعلیم ده څوک په تعلیم نه ده موږ چې کوم خپله سټرټیجي ده هغه مطابق به چې که استعفې یا که روشن یا موږ کوو موږ پی ډي ایم اوس 10 ځایونو کې تقریبا کے پی کې تقریبا 3 ځایان دي چې کوم ځای موږ بنو مردان مالکان کې ریلیزم اپوزیشن ریلیزم باسي لګیا دي هغه ډیټ هم تقریبا فائنل دي سبا پورې به ډیټ هم فائنل شي ریلیزم کوو لګیا یو پی ډي ایم چې کله لیډرشپ فیصلو کې متفقه چې په فلاني ورځ باندې استعفې ورکول دي یا اعلان مارچ کول دي هغه به چې دا متفقه طور باندې به ټولې فیصلې کېږي لیکن د کومس پارټۍ تعدیل یا کومس پارټۍ پکې ډېر ده یا سوپر ده هغه دغه خبرې پکې نشته بلکې موږ دغه انتظار کوي پی ډي ایم لیډرشپ په متفقه باندې کومه فیصلو کوي او ان شاء الله باندې امپلیمنټ کونډي صاحب تاسو موجودګۍ نه فایده اوچتول غواړم په دې مو پوهې کې دا قامي اسمبلی په حق باندې کوم خبرې وکړو چې څونه اراکین د دغه اسمبلی نه وځي نو د الکټرول کالج چې دی دا به نیمګړی شي تعداد په نمبرز کې لږ زموږ دا کتونکي پوهې کې یاره ګوره دا خو اوس دې باندې خو دا ورته تاسو وګورئ چې تقریبا غالبا 100 پلس استعفې قومي اسمبلی نه به تقریبا ما اندازې مطابق که زه غلط نه یم او 100 پلس استعفې تللو مطلب دا ده چې هغه به چې دا الکټرول کالج تقریبا مکمل باندې ځکه چې 100 پلس استعفې راشي 342 عوام کې یعنی مطلب مو دا د رسلو نه سیوا استعفاګانې راغلي نو الکټرول کالج به هغه به نیمګړی شي او بیا به د حکومت سره د سینټ انتخاباتو کولو عیني یا اخلاقي جواز کم پاتې شي کتونکو د ملمنو سره زموږ خبرې اترې جاري ده خو په پروګرام کې شوی دی یو دمې وخت پروګرام کې یو وارې بیا هرکله فرابي وي ستاسو طرف ته راځم وختي ستاسو خبره نیمګړه پاتې شوې یو خو ما مسلم لیګ نون په دغه موقع باندې پوهې کې کو عمران خان صاحب غواړي چې د سینټ انتخابات ته لږ وړاندې وشي نو تاسو ته پسې اعتراض دی او بل مریم بیبي خو وایي چې ماته استعفاګانې رسېدلي نو بیا انتظار څه خبره ده راضي دي اسد قیصر صاحب دلته ناست دی قومي اسمبلی کې هغه سره د جمع کې د سینټ چیرمین هم موجود دی صوبو کې هم سپیکران موجود دي لارې ټولو ته معلومې دي انتظار د څه د استعفاګانو بیا صافي صاحب ثانک یو سو مچ منځ کې خبره زماني ما پاتې شوله زه به هم هلته نه کنټینیو کوم ګورئ جی د پی ډي ایم چې کوم ټول پروګرام دی دا ستاسو په مخ کې دی د عوامو په مخ کې دی چې دا څه ټایم ډیزاین شو نو مونږ خو ایز پر سکیجول خپل را روان یو تاسو خو په سکیجول روان یې بخښنه غواړم خو عمران خان صاحب د هغه ټول پروګرام چې دی هغې د لګډ وډ کو د سینټ انتخابات تر مخکې کو ستاسو خو اراده هم دا وه که نه نو چې هغه خپل سکیجول هغه خپل یو سټریټیجي چینج کړه تاسو مو سره لږه سټریټیجي چینج کوئ کو نه تاسو پی ډي ایم ته ګورئ جی په دغې سوال کې تاسو خپله جواب ورکړو په دغې سوال کې خپله جواب ورکړو چې عمران خان صاحب په منځ کې راټوپ کړ د راټوپ مطلب څه شو چې سړی یری نیولې دی چې اوهو د دې د پروګرام پی ډي ایم چې کم رفتار دی هغه ډېر بهترین روان دی اور د هرې صوبې نه په لکونو خلک دی سره ودرېږي اور اوس ریسنټ هم یو سروې راغلی ده چې عوام وایي چې دا موجوده حکومت چې کم دی دا 79% دا یاره څنګه وي ګوره ستاسو په لاهور کې جلسه روانه وه هغه دلته په بنیګاله کې خپل سپیچ دی هغه یې لوبول ښه بنځېدار ورته ناست ټوله ورځ ورسره ښه خندا خوشحالي کوله یاره خو داسې نه وي که نه
چا خندا خوشحالي کوله عمران عمران خان خان صاحب، هغه خو هغه د مریم بیبي ز تاسو ته ورډ دوهراو کوم چې سایکولوژیست وایي چې دا سړی سخت په یره کې مبتلا و ځکه چې انسان په یره کې مبتلا ای عادت ابنورمل حرکتونه شروع کیو پرایم منسٹر دا سه ټایم کې چې هغه ته پی ډی ایم ټف ټایم ورکې د سپو سره لګیا د لوبي کې صافي صاحب د سوال لږ زموږ عوامو ته پیش کړي په دې یو سروې کنډکټ کوي چې تاسو له جواب ملاوي شي هغه خو به سیده منټل هاسپټل ته ولېږي آی ایم سوري بٹ دس از د فیکټر پاتش والا خبره زموږ د استعفو زموږ پروګرام سیټ ته اکارډنګلی زموږ استعفې مونږ ته راغللې مونږ دای ته جواب دی نه یو مونږ خپل سټرنث دای ته انشور کړو کنفرم کړو خپل صفونه مو ورته وخیل چې زموږ په یو حکم باندې ټول استعفې په ټیبل باندې شي اوس د دې خپل خیر مناوي مونږ به دې ته ول استعفې ورکو مونږ په داخله کډو منونه دا نه حکومت ته نه سپیکر دې نه سدي زموږ چې کم دي چاته به ورکه جنرال باجو سے خو تاسو استفاګان نه قبلې کنه هم دغه سپیکر لا به هم دغه ډیپټي سپیکر لا به یا به چیرمن سېنات لا صوبایي مهیره وای چې کله د استعفې ورکړې وي د مفتو مراد به خپل نو دوی خو تاسو سپیکر یا صادق صاحب لا ورکړې وي کنه مونږ میچور خلک مونږ میچور پولیټیشنز یو زمونږ حکومتونه میچور پاتې شي نو دوی پر رضا باندې استفاګانې یا صادق صاحب لور کړي وي داغه دفتر کې جمع کړي وي نو بیا جواب کیسو صافي صاحب جواب کیسو آیا هغه استعفې مونږ قبول کړلې کوم دا غوښتل چې حکومت سره اپوزیشن ډېر امپورټنٹ وي د دې بغیر دا دوما پایا د ریاست د اپوزیشن بغیر بس څنګه د ریاست یا سټیټ یا د حکومت صحیح ده دا د حکومت نمائندګۍ لپاره ذیشان خانزاده صاحب ناست هغه نه ځان پوهیو چې دا واقعي د هغې خبره چې د ریاست دوه پایې وي اپوزیشن او حکومت دا یو پایه د سره نه چلیږي یا هغې ستاسو سره نه تلل غواړي دا به ورسره څنګه تاسو د دې سره دا تګلاره به ورسره جوړوئ دا سټریټجي به ورسره څنګه اپوزیشن به څنګه راځه کوئ په اسانه خبره باندې چې دا پارلماني نظام هم بد شي د عمران خان صاحب حکومت هم بد شي او د اپوزیشن مطالبې هم پوره شي څنګه به دا تاسو کوئ عزیزم د عمران خان خو د شورونه دا یوه خبره ده چې ماینس ان ار او نوره چې دی کمې خبرې باندې کېناستل غواړي که دی په فیټیو بلونو هغه وخت کې که دی قانون سازۍ باندې کېناستل غواړي څه خبره کوي که دی وایي چې مونږ په الیکشن اصلاحات غواړو انتخابي اصلاحات غواړو په هغې باندې کېناستل غواړي اپوزیشن اوس د خبرو اترو وخت تللی دی اوس د استعفاګانو وخت دی اوس د بلاول بوټو صاحب خو دماده مس قلندر که دی د کرونا په دې وخت کې په حکومت سره کېناستل غواړي چې دا ملک د کرونا نه څنګه بچ کړو او دا ملک یو ښه طرف ته څنګه بوځو مونږ په هره خبره نو دا کرونا اپوزیشن صرف پیژني یا د اپوزیشن چې کومه سرګرمیانې دي ګوره سینیټر صاحب بخښنې سره د لاهور کې د ټولو نه غټه اجتماع چې په لنډو ورځو کې شوې هغه د خادم حسین رضوي صاحب جنازه وه د ستاسو به قول د اپوزیشن جلسه خو ډېره وړه جلسه وه په هغې کې زیاته کرونا خوره شوې وه که نه په دې کې زیاته خوره شوې بله خبره که یو طرف ته تاسو وایئ چې اپوزیشن د عوامي اجتماعات نه کوي یا پبلک ګیدرنګز نه کوي پرون الیکشن کمیشن دا اعلان کړی چې ضمني انتخابات هم په دې ملک کې کوو یو طرف ته خو ستاسو دغه سټریټیجي ده بل طرف ته تاسو یې کرونا ده ګورئ چې څو پورې تاسو د رضوي صاحب د دغه خبره وکړه د جنازې نو دا خو موږ د شورونه دا وایو چې داسې څه څیزونه دي چې هغه تاسو پوسپون کولی نه شئ اوس جنازه به تاسو څنګه د نن میاشت پس یا دوه میاشتې دا نه وایو زه دا وایم جي څونه پوج د دې د تحریک خبره ده نو حکومت دې ته صرف دا وایي چې موږ ته هېڅ مسله نشته د دې د تحریک نه که دا داسې یو تحریک دی چې مونږ یې خو نه منو ځکه چې دا خو غیر فطري تحریک دی دې کې خو هغه پارټۍ دي چې هغې ټول عمر یو بل سره جګړې کړي دي په د اقتدار او په د الیکشنو په د هر څه باندې د یو بل خلاف احتساب هغه عملونه یې چلولي دي هر څه یو بل سره کړي دي خو نن دی رایوځای شوي دي صرف د دې د وجې ځکه چې دی په حکومت کې نه دی او دی سره اقتدار نشته نو دی عمران خان ته یو شوي دي خو د دې هغه خوب به نه پوره کېږي چې عمران خان همیشه اقتدار نه وي همدغه شان مخالفې ډلې رایوځای کېږي پرون عمران خان صاحب چې په دغې بنیګاله په دې لان کې د ایم کیو ایم وفد کې نولې او هغې سره چې کومې وعدې کوم وعیدو شو دغه ایم کیو ایم ته پرون عمران خان صاحب یا دغه شیخ رشید چې هغه وی چې څوک زه به ځان سره چپړاسي برتي نه کوم اوس وزیر داخله دی دا وخت سیاست کې خو دا څیزونه نه وي که نه دا خو پکې کله دوست کله دشمن
خبره چې دی وخت کې د دې دغه د تحریک ته نومونکه د دې زما د خبرې دا مقصد دی چې د دې خو د تحریک څه مقصد نشته صرف مقصد دا یو دی چونکې لیډران چې کوم دي هغې ته دې وخت کې د حساب مسله ده نو هغې دا ټول خلک چې کوم دي ټول عوام چې کوم دي نو هغه یې په دغه راه باندې دغه کړي دي زه چې یو لنډه یو بله خبره کول غواړم تاسو وختي د کونډي صاحب نه تاسو کو د الیکشن دغه حواله سره استعفو حواله سره کدي استعفی ورکی زه صرف لنډه دا خبره کول غواړم چې ګوره آئین کې داسې هیڅ قسمه څه خبره نشته آئین په دې باندې بالکل خاموشه دی که هغه یو کس استعفا ورکوي او که 100 کسان استعفا ورکوي نه چې الکټرال کالج نیمګړی سینیټر صاحب بیا یو قسم کم دی پارلماني سرګرمیان چې ټول معطل کیږي نه په هغې باندې به ضمني انتخابات به کیږي که نه نه چې دا څونه کونډي صاحب مخکې وي چې یو سرټن تعداد نه سیوا پارلیمنټ نه خلک وځي دا په آئین کې خو د دې څه تعداد نشته په آئین کې و تعداد دا موجود دی دا پکې دغه چې کله د قومي اسمبلی صوبایي اسمبلو الکټرال کالج نیمګړی شي ستاسو د کم از کم دا دونه غټ اکټیویټي چې څنګه د سینټ انتخابات نه تاسو څه وایئ چې د سینټ الیکشن به بیا نه کیږي په کار خو نه ده چې اخلاقا او قانونا خو نه ده په کار نه نو خو آئین کې خو د دې څه دغه نشته که نه آئین کونډي صاحب نه ورته پوښتنه وکړه لکه زمانه زیات پوهېږي کونډي صاحب سینیټر صاحب خو وایي که تاسو استعفاګانې ورکوئ که 100 کسان ځي که 200 کسان ځي که الکټرال کالج نیمګړی پاتې کیږي او که روغ پاتې کیږي په سینټ په انتخاباتو باندې یا پارلماني سرګرمیانو باندې په هغې باندې هېڅ اثر نه پرېوځي دا تاسو بیا هسې دونه لویه غوغا جوړه کړې ده موږ وایو چې پته نه څه چل به وشي چې اپوزیشن به استعفاګانې ورکړي او عمران خان صاحب به د سینټ انتخابات ته سره ونه کړی شي صافي صاحب دا استعفاګانې خو ګورو شاته هغې کې پی ټی آی هم ورکړی وی که نه بیا پی ټی آی خپل استعفاګانې واپس واخیستې کوم ځای حکومت و هلته حکومت ډیزالو نه کړو هلته ویل چې موږ هلته استعفې نه ورکړو کوم ځای موږ حکومت ته بل دا تاسو وایئ چې دلته به ضمن الیکشن وشي تاسو ماته دا وشوئ تاسو د پېښور سره یو ښار دی نوښار ورته وایي هلته جمشید صاحب وفات شوی دی پی ټی آی ممبر و اسمبلی ما ته وشي اوسه پورې د پی ټی آی حکومت حالانکې د خپل ایم پی دی دو داخل ایم پی چې یاره موږ د ډیفینس منسټر کور هلته دا اصله شه ده موږ ته ډېر سټرانګ یو هلته الیکشن ولې نه کوي اوسه پورې ولې ضمني الیکشن نه دی شوی پرون الیکشن کمیشن د ضمني انتخاباتو چې کوم په پاکستان کې 9 حلقو کې نه د کوم ضمني انتخابات کیدونکي دي د هغې دپاره صوبو ته او وفاقي حکومت ته ویلي چې هلته انتخابات وکړي هغه اوس ویل چې کله سند حکومت دې باندې کوېشن مارک وشت کړو سند حکومت پریس کانفرنس وکړو چې تاسو ولې درمایي بل دا ده که دا تاسو دو زیات که موږ دا پی ټی آی ول دا کلیم کوي چې موږ دلته ډېر زیات پاپولریټي دی هغه بلدیاتي نظام چې کوم عمران خان ویل چې زما داسې بلدیاتي نظام کې پی کې راوښتو چې دا به دنیا دپاره مثال وي هغه نظام اوس شو هغه نظام چې اوس ختم شو تقریبا 2 کال هم کېږي یو نیم کال کېږي هغه نظام ختم شو بلدیاتي ادارې هم ختم شوې حاجي کم دو ویل چې پاور به ورکړو دا پارلیمنټري ته به فنډ نه ورکړو بلکې بلدیاتي ادارو ته ورکړو او بلدیاتي ته فنډ نه کوي بلکې هغه بلدیاتي ادارې د سر نه ختم کړو اوس نو دا باندې وشي چې موږ به د سینټ الیکشن نه بعد چې دا هغه به بلدیاتي الیکشن کوو یو ډیټ یې ورکړو چې هر کله نه بعد نه کوو یو نیم کال هغه 2 الیکشن نه وکړو ځکه زه د وایم دا شو فینډ دا خبرې چې دي تاسو دا وګورئ چې خلک یې دا د پی ټی آی نه خفه دي تاسو ګورئ شاته ظلم موږ سره شپږ ایم پیګان وو موږ 2 سینټران جوړ کړو ازادو چې د کوم د ما پښه چې دا د شي غوا دي دوم والد صاحب چې کله سینټر جوړېدو موږ سره ډېر کم تعداد وو پی ټی آی نه خلک خفه او موږ ته ووټ راکړو موږ سینټر جوړ کړو دغسې شاته سینټ کې هم موږ 2 سینټران جوړ کړو خلک خفه پی ټی آی نه موږ د اپوزیشن پارټیانو ته ووټونه ورکړو ما دا ډېر سټرانګ کلیم ده چې خلک اوس هم خفه دي تاسو به سینټ الیکشن کې کوو شو دو چې کوم وایي لګیا دي چې شو فین باندې وشي ٹھیک ده شو فین باندې دغه پوزیشن به چې ځکه غواړي چې یاره موږ ته ممبرانو پته ولګي ځکه 200 ممبران شاته ظلم باسي که سیټ بیلټ باندې به کېږي موږ به دا بالکل دې باندې بالکل فایټ کوو چې یاره سیټ بیلټ باندې وشي ډېر زیات پارلیمنټریانز دي چې کوم خفه دي د پی ټی آی نه خپل ذکر نشي کوی خپل خفګان او به چې د اپوزیشن پارټیانو ته ووټونه ورکوي ځکه دا غواړي چې دا وشي چې څومره پورې د استعفا خو بلته بالکل د دومره تعداد کې تقریبا ډېر زیات تعداد کې چې دا ماخه د 400 پلس ممبران چې دي هغه چې هغه نه راځي سند نه راځي پنجاب نه راځي کې پی کوم 40 پلس ممبران راځي قومي اسمبلی کوم راځي دا به څنګه کم جواز به کېدو دا خو اوس دا خبره ده کنه چې موږ به الیکشن ضمن الیکشن وکړو چې دا ضمن الیکشن ته خبره ده چې ته پته ولګي چې دا حکومت دوره کې په ورنه چې دا تر ماره
د دوه ستر میجورټي باندې خلک لا شي د وزیر الیکشن وکړي. بالکل دا ډېر زیات دا خو خبرې خو ډېر اسانه یو سټیټمنټ دی چې را داسې د خو چې کله پریکټیکل لایف ته راشي به دا بالکل چینج ځکه چې پریکټیکل لایف کې تاسو ګورئ تاسو نه کوم خبر وکړه چودران متعلق عمران خان صاحب څه خبرې کولې شیخ رشید متعلق عمران خان څه خبرې کولې او خبر رااله نه راوته. زه دا وایم چې بالکل چې دا پاکستان کې د انتخاب وشي پیپلز پارټي د شروع شي بالکل چې چا کرپشن کړی هغه بالکل ډی چوک یا خطاسي وکړي. کومه دا وشوي ته د صوبې زوم د صوبې مدار ټول مخه د پینلس مو دغه صوبې یو د بي ار ټي څه پوزیشن دی اوس ټیک 40 عرب ټیک کتونکو د ملمنو سره زموږ د خبرې اترې جاری دی په پروګرام کې بلې دمې وخت شوی تاسو خبر نیوز ګورئ. پروګرام کې یو وارې بیا هر کله فرابي بي دا وقفې نه مخکې چې کومه خبره مونږ کوله کو تاسو استعفاګانې فرض کور کې لاول خو د شیخ رشید صاحب دا دعوه ده چې اسم نشته نه استعفاګانې نشته او نه داسې غوغا جوړه ده خو په آخري کې به اسم نه کیږي. خو فرض که تاسو استعفاګانې ورم کې سېنیټر صاحب په دې خبره باندې اصرار دی چې بیا هم هیڅ نه کیږي الکټرال کالج به ټیک ته نیمګړی به شي خو قانونا او آئینی طور باندې حکومت د حکومت کولو نه یا د انتخاب کوم چې د سینټ انتخابات دي هغه قبل از وقت منعقد کولو نه هغه نشي روکولی. صافي صاحب زه سټریټ اوی دا کوشن کوم چې په دې کې به تقریبا د ټولو پارټو کسان ودرېږي د سینټ انتخاباتو ته یو مونږ اگزامپل یو سایډ ته کیدو نو هغه به محرومه شي نو دا سټریټ اوی ووټ د دې کسان د دې کینډیډیټس او د دې اسمبلی د دې سینټ مطلب دې بیخي د نه څه جوړوي دا څه په چین کې هم نه کیږي چې ون پارټي سیستم وي نو بیا دا سټریټ اوی داسې قوانین پاس کی چې صرف پی ټی آی په دې ملک کې سروایو کوي او نور ټول سیاسي جماعتونه چې دي هغه ختم شو د دې اجارهداري راغله د دې سیاسي بدمعشي راغله مونږ به دا پی ټی آی له دغه لار خو تاسو اپوزیشن جماعتونه ورکوي کنه چې په دې ملک کې ته ون پارټي رولز طرف ته دا تاسو خبره خو تاسو بوځي چې د پارلیمنت نه تاسو ځه په کار د عمران خان صاحب خبره ومنه راشه په پارلیمنت کې هغه سره خبرو کې په صوبایي اسمبلو کې په سېنټ کې په قومي اسمبلی کې خبره اترو کې چې څه ګیلې معنی کومه مطالبه دغه مخې ته کېده سر د پی ډی ایم وجود ولې جوړ شو ولې چې اپوزیشن ستړي شو دیتا چې موږ سره کې نه چې د ملک په مسایل باندې خبرې وکړو تاسو د ملک تباہ اوس خو تیار دی اپوزیشن ته حکومت بار بار دعوت ورکوي چې صرف نارو مغواړي راشه خبرې سره کو نو ولې وسر نه کېنه دا خو چې د دې دخل خبرې دی اول د دې د 23 نه عمران خان صاحب هم دا وایي شیخ رشید صاحب وایي چې نواز شریف صاحب دې په کس باندې ګوتک دی مونږ سره داغه سره ملاقات او داغه سره میټینګ او داغه سره مذاکرات او د پاره مونږ لار وارو ډیره خبره نه چې په اوپن کیمرا باندې د قوم او د ملک کسانو په مخ کې عمران خان ودرېږي اپوزیشن ودرېږي او بل سره خبرې اترې وکړي چې دا ټول قوم یې ورغي چې اپوزیشن څه ورته وایي عمران خان څه ورته وایي بیا به په هغې کې موږ ته پته ولګي چې ان آر او څوک لګیا دی پسې شوی دی په ان آر او پسې خو عمران خان شوی دی چې خپل د 23 فارن فنډینګ اکاونټس پټوي غلې خو په دې کې دي آیا چې کا د پی ډی ایم د تزور نه ورکړي دی به د پاکستان په مسایلو باندې خپل قانون سازي کوله د وی پرمختګ لپاره به کوششونه کوله دی به پی ډی ایم سیریس نه اخستا دی تدا پته ولګیدله چې پی ډی ایم نن رایوځي شلو نن ولې رایوځي شلو ولې دا کم پاکستانیان دي په پی ډی ایم کې دا کم محب الوطن خلک دي عمران خان ډېر زموږ کتون کې په ساده الفاظو کې تاسو پوهه کې چې اپوزیشن او مسلم لیگ نن خدمات دي د پی ډی ایم کې چې څومره هم پالیټیشنز دي څومره هم پارټیان دي د دې ډېر عظیم خدمات دي د دې قربانیان دي پکې د عمران خان په کومه دی دې د لږ هغه سره کینی ځان جلوسونو خبره شوه د ضمني انتخاباتو خبره شوه بیا کرونا نه پھیلاویږي ټیک شو ځان په یو مام پوهه کې زمونږ د کتون کې تاسو پوهه کې اپوزیشن استعفاګانې ورکې لانګ مارچ مو کو په اسلام آباد کې ډېرې واچولې دلته چې د درنه ورکړه عمران خان سے بیا حکومت نه پریدي هغه چغې وایي چې زه داسې په اسانه حکومت نه پریدم څه به کوې څنګه به دغه حکومت ختمیږي چغې وتې دي نور چغې څنګه یې چې د سینټ بانه کړله د ظالم بچیا چیف ایگزیکټیو پاکستان دی هغه وایي چې زه یو خپل آئینی اختیار استعمالوم او آئینی لار هغه خپلوم کو مخکې کومه 15 ورځې یا میاشت
هغه زما اختیار دی، هغه خو کولی کار شي. غلط دی. ما ته زما د آئین وایي، ستاسو آئین، د پاکستان آئین، د یو پاکستاني آئین دغه وایي، د اپوزیشن آئین، د حکومت آئین دغه وایي چې تاسو داسې نشئ کولی چې کومه لاره باندې تاسو ځئ. دا سیکرټ بیلټ 22659 یو شک د الیکشن چې کوم ما وختي هم ذکر وکړو، الیکشن ایکٹ 2017 تاسو ته سټریټ اوی وایي چې تاسو به سنگل ټرانسفربل ووټ باندې چلی گئے، تاسو به سیکرټ بیلټینګ کوئ. تاسو آئین سره هم لا جوړ جنگ دی، مونږ خو پرېږدی، عوام خو پرېږدی، آئین سره هم په جنگ شوی، لکه د عمران خان جوړیږي چا سره په دمل کې. نه ګوره بیا اخري د نورو مېلمنو طرف ته ځم. پاره بیبي اسانه خبره کې اسانه خبره چې کوم ستاسو د پاره د عمران خان صاحب راشي ما سره خبرې اترې وکړي، زه ستاسو هره مطالبه منم، صرف یې نارو رانه مه غواړئ. یو خبره هم نه کوو، بس دې د خبرو نه خبرې نه کوي. اپوزیشن خو خبرو ته تیار نه دي، څنګه چې دا فرا بیبي وي دغه شان نور مشران هم وایي چې خبرې اترې نه کوو. تاسو وایئ انارو غواړي اپوزیشن، کونډي صاحب هم دا خبره په ګوته کا، دغه شان فرا بیبي هم دا وایي، د اپوزیشن ټول مشران دا وایي. دا د نن فضل الرحمن صاحب پسې هم یو سوالنامه د نیب د طرف نه تلې ده، هغه وی راشئ زه د هر جواب درکولو ته تیار یم. دا خبره خو په خپل ځای باندې ده، یو خو په دې نیب په دې کاته باندې سینیټر صاحب تاسو د حکومت حصه په دې باندې پوه کې د سپریم کورټ او پاکستان یو واري بیا ویلي او په چغو چغو ویلي چې دا نیب د اداره جانبداره ده. دا کم طرف ته دا ملک روان دی چې احتساب د ادارې چې کومه ده یو ذمه داره په هغې په حقله باندې سپریم کورټ او پاکستان بار بار تاسو ته دا خبرې کوي او تاسو په غوږ باندې اډوله دا خبره چې د اثر نه کوي. ګوره چې د ټولو نه د نیب چې دې وخت کې کوم په دې ملک کې یو کردار یو دغه روان دی، نو په هغې کې خو زموږ حکومت ته هم ډېر غټ نقصان دی. او هغه نقصان څه دی؟ هغه دا دی چې کوم بزنسمین دی چې کوم کاروباري سړی دی، نو هغه هم دا سپریم کورټ هم دغه خبره کړې که نه چې څوک انویسټمنټ نه راوړي، په ادارو باندې اعتماد د خلکو کمیږي. عمران خان صاحب څنګه چیف ایگزیکټیو پاکستان دی؟ په کار ده چې دغه قانون سازي خو مخې ته راوړي که نه چې سینټ انتخاباتو دپاره آئین معطل کوي یا آئین چې دی هغه د خپو د لاندې کوي. زه د دې ټولو خبرو جواب درکوم که نه. زه دا وایم چې لکه مونږ هم دغه وایو چې کاروباري سړي ته پکې نقصان دی، او چې کوم زمونږ بیوروکراسي ده، چې کوم افسران دي چې هغوی دا ملک چلوي، نو هغوی ته ډېره غټه مسله ده. نو ځکه د نن نه څو کال مخکې چې کله پرایم منسټر او چې کله حکومت دا فیصله وکړه چې مونږ په نیب کې ترمیم راولو او مونږ د ټولو په ټول انویټیشن ورکو، اپوزیشن له انویټیشن ورکو چې راځئ تاسو کښېنئ چې د نیب دا قانون ټیکو، چې د ملک دا پایه روانه شي. نو چې دی رالل نو دی مونږ پسې انارو وروړو، دی وی زمونږ دا کیسونه چې کوم دي دا تاسو ختم کړئ، چې کوم زمونږ د لیډرانو دا کیسونه دا ختم کړئ. نو ځکه بیا به مونږ تاسو سره په دې نورو شکونو باندې خبره کوو چې آیا د دې ملک دا نور خلک چې کوم دي نو دا د دیم څه رایټ شته، د دیم څه حقوق شته او کو نشته. نو دا خو چې ګورئ غلطه خبره ده که نه. عمران خان وایي چې نیب چې کومه ده نو د هغې مین کار دا دی چې کوم سړی په حکومت کې پاتې شوي که هغه عهدهدار وي که هغه یو سیاسي کس وي، نو د هغه دپاره نیب په کار دی، خو د دې نورو ټولو خلکو نه دا دغه کول په کار دي چې دا ملک په یو خپل طریقه باندې چلیږي. نو دغه زمونږ نه، نو موږ دا خو د اپوزیشن خبرې تاسو کوئ یا د عام وګړي خبرې کوئ. عمران خان صاحب خو د ملک چیف ایگزیکټیو د فیصل کونډي صاحب دی نه مني یا فرح خان صاحب دی نه مني، تاسو خو یې منئ که نه چې هغه چیف ایگزیکټیو پاکستان دی. نو هغه چې د سپریم کورټ بار بار د دې نیب په حقله باندې دغه شان ریمارکس هم ورکوي، حکومت ته چې کوم دی د اټارني جنرل په ذریعه باندې دا هدایات هم ورکوي چې دا نیب اداره سمه کړې. دا به څوک سموي او څنګه به یې سموي؟ جی یو خو نیب چې کوم دی نو څوک هر څه ووایي، خو دا خو یو ګورئ د چیف ایگزیکټیو په هغې باندې هېڅ رول نشته او هغه یو خودمختاره اداره ده. ځکه د هغې په قانون کې دا امینډمنټ چې کوم دی نو دا ډېر ضروري دی چې زمونږ دا ټول ترامیم ضروري دي، دا ډېر ضروري دی. ګورئ او د دې دپاره مونږ اپوزیشن ته هغه وخت کې درخواست کړو چې تاسو راشئ کښېنئ مونږ سره چې دا ټیکو چې دا خلکو ته دا کار اسان شي. خو دی په بجای چې د دې چې په هغې کې هغه ترامیم د نیب تنظیمي نو په کار ده. زما ستاسو خبره زه سمرایز کړم. بلکل جی همدغه خبره ده، خو دا ده چې دی چې اپوزیشن کینی حکومت سره، خو چې هغه خپل چې کوم د دې هغه 34 شیکونه دي او چې دا نه وایي چې زمونږ تېر شوي کیسونه معاف کړي، چې دغه شرط پکې نی نو مونږ په نیب کې ترمیم راولو او دا به د ټولو خلکو دپاره دا به د ملک دپاره. کتونکو د فیصل کونډي صاحب نه په دې مهمه موضوع باندې هغې نه به ځان پوهیو، خو په پروګرام کې شوی د بلې وړې دمې وخت.
پروګرام کې یو وارې بیا هرکلی کونډي صاحب ستاسو نه ځان پویول غواړم دا څنګه چې د وقفې نه مخکې د نیب په حقله باندې مونږ کومې خبرې اترې کولې او ستاسو په نظر نه به هم کیدای شي دا خبر تیر شوي د سپریم کورټ چې کوم ریمارکس ورکړي د چیرمین نیب او د نیب د ادارې په حقله باندې مو خو به ستاسو نه ډېر وخت د اپوزیشن نه همدغه خبره اورېده چې د نیب اداره جانبداره ده او هغه چې دی هغه احتساب یکسا نه کوي خو اوس خو سپریم کورټ هم بار بار دا خبره کوي د دې ادارې رول به څه وي او دغه اپوزیشن چې کوم دی ټیک ته د هغې خو دا وخت ټارګېټ چې کوم دی هغه صرف د عمران خان صاحب حکومت دی نو که فرض که حکومت ختم شي او ادارو همدغه پوزیشن وي نو ستاسو چې کوم مقصد دی د یکسا احتساب یا د یکسا پارلماني نظام د یو ښه نظام را راوستو نو هغه خوب خو بیا هم نه پوره کیږي کونډي صاحب وګوره موږ اولې ورځې نه دا خبره کړې ده ما مخکې داسې ویله چې موږ د احتساب خلاف نه یو خو چې کله نیب پولیټیکل وکټیمایزیشن کوي کله د پی ټی آی منسټر پاس یو وایي چې فلاني ورځ به فلانی کس کېږي نیولی کېږي اپوزیشن ول دغه باندې موږ ډېر زیات سوال نشان اوس تاسو موږ ته وشوئ ته د ړوند سړی دی چې چا سترګې نشته هغه بونځه د پېښور بي آر ټي باندې بونځه اخته ووایي چې یاره دلته دا شی شوی دی 40 ارب باندې چې دی هغه د جنګ له بد چې کوم اخیر ډېر زیات کرپشن شوی دی په قول عمران خان 100 ارب نه چې دا هغه دا موږ ول چې دا بي آر ټي کراس کړه اوس دا وایي چې نوې خبره چې کومه ده کې راغله د سبسیډي باندې چې دوی به تقریبا 2.5 روپۍ سالانه سبسیډي ورکوي صوبایي حکومت باندې جنګ هغه ته د بي آر ټي ته اوس تاسو ما ته وشو تاسو صوبایي حکومت دومره کیپاسټي شته چې دوه چې دوی به سبسیډي دغه ته ورکوي بیا تھرډ پارټي اډیټ دغه لوګو تاسو ګورئ چې څومره دی کې هغه شوی دا خو اډیټ پیرې دی پسې کومې راغلي دي د بلین ټریټ باندې په د بي آر ټي باندې خو صرف کې خبرې کومه خبره خو نه کومه هغه باندې څه وشو تاسو ماته وشو چې کم کس دوايانو باندې وباسل هغه دوباره راغله چې 200 شګاون باندې الزام و چې د کرپشن کړی د مرکز کې په صوبې کې واپس رااله اکثر داسې تعویضان دي چې صوبې کې صوبایي ترجمان ټیک ده خو مرکزي ترجمان څه جوړوي ځکه چې مرکز کې کرپشن کړی دی ما ته وشو دغه شیخ رشید دغه چودریان کم خلکو باندې چې الزامات نه لګولي هغه دوسر دي چې کم پی ټی آی ته لاړ شي هغه چې دغه پیغمبر جوړ شي کونډي صاحب کو عمران خان صاحب یا د موجوده حکومت تاسو ته یا اپوزیشن ته دا افر وکړي چې راشه د نیب ترامیم هم چې څنګه غواړئ په هغې کې هم ترامیم راوستو ته تیار شي حکومت دا وخت دغه شان دا نور هم چې کوم ستاسو بنیادي مطالبات دي مهنګایي ده بېروزګاري ده لاقانونیت دی په دغه عقله باندې هم کو خبرو اترو ته راضي شي او تاسو سره کېناستو ته تیار شي نو تاسو ګڼئ چې اپوزیشن به د خپل چې کوم دا وخت کوم سټانس دی چې عمران خان صاحب حکومت په هر حال کې ختمېدو چې کوم سټانس دی د هغې نه به لږ شاته شي څنګه چې دا خبرې کېږي چې ان هاوس تبدیلي یا څنګه چې د بلاول بټو صاحب د اپوزیشن لیډر شهباز شریف صاحب سره کوم ملاقات شوی دی نو آیا موږ داس د اپوزیشن په رویه کې یا د هغې په سټریټجي کې څه لچک لیدی شو که نه دا خبره ختمه د عمران خان صاحب به ځي نو نورې خبرې اترې به بیا کېږي ما خیال ہے کہ دا خبر ختم ہو گئی اس کا لاہور سپیچ کا صرف پیپلز پارٹی چیئرمین ولو بولی بلاول صاحب دا کلیئر خبر ہوگی دا حکومت سره مونږ یو خبر مو کوم چې هغه د ترمیم باندې کچا څه شي مې د حکومت باندې مو نو کونډي صاحب څنګه بزي لکه تاسو خو پارلماني امور باندې زمانه ډیر ښه پوهیږئ په استفاګانو باندې خو عمران خان صاحب د تلونکي نه دی نه په درنو باندې هغه ځي هغه مزاج زمانه زیات تاسو ته پته ده نو څنګه به عمران خان صاحب ځي پارلیمان چې ډېر طریقې یو استعفې طریقه هم شته تاسو چې استعفې ورکو چې کوم چې د اسمبلی چې کوم میجورټي دغه لوز شي هغه پرشر خو حکومت باندې شته که دوی موږ د پرشر نشته دوی ډېر ریلیکس دي ولې ان ټایم الیکشن نه کول غواړي دا خو په کال چې ان ټایم الیکشن وشي بلدیاتي الیکشن ولې نه کوي ضمني الیکشن ولې نه کوي ځکه چې دا حکومت دومره پرشر کې ده چې دا حکومت چې دا الیکشن نشي کولی لپاره چې یاره موږ کوم الیکشن کوو موږ بیلو ځکه چې دا حکومت چې دا پرشر کېده دا حکومت ته ځي ځکه چې دوی ډېر تاسو ګورئ چې بوکلاټ شکار دي اوس کرونا خو اپوزیشن د پی ډي ایم لپاره خوشته خو ته لاړ شه د ایرپورټو ته لاړ شه تو د ریلوے سټیشن ته لاړ شه تو لاړ شه د هغې ته چې د بسو اډې ته منډیو ته لاړ شه کم ځي ته یاد کومه کومه سوپي فالو کېږي لګیا ده په دې حکومت کې تاسو دا ګورئ دې پینډمیک کې دوه شیان ضرورت ده یو اکسیجن او یو وینټیلیټر تا خیر بټ ټیچینګ هسپتال چې تبلیغ وشو نن څوک هغه امور نظام ده پکار ده چې دا اف آی آر چې دا په وزیر اعظم باندې وزیر اعلی باندې د هیلث منسټر باندې اجمل شیروان برکی باندې اف آی آر وشي
چې کوم څومره ټیچینګ هسپتال کوم خلک مړه شوي دي دا حکومت بالکل دغه ډېره غټ افسوسناک واقعه او ډېر غټ نیګلیجنس بالکل ډېر غټ نقصان شوی د انساني نقصان شوی د کوم کیسه جی فرح خان صاحب زه ستاسو طرف ته راتلل غواړم لږ تاسو مونږ پوهې کې څنګه چې ما د کونډي صاحب نه پوښتنه وکړه چې عمران خان صاحب خو نه په استعفاګانو باندې تلونکي دی نه چې کوم تاسو درنه ورکوئ هغه وایي چې وردي کې درنو زیادت یم په خپله هم کوم او اپوزیشن دې هم کوي هغه به کومه طریقه وي هغه به کومه سټریټیجي وي چې عمران خان صاحب تاسو وایي چې په هر حال کې مذاکراتو نه هم تاسو انکار کوئ چې اوس خبرې هم نه کېږي په دې کې نو د دې مطلب دا دی چې عمران خان صاحب به ځي نو ستاسو احتجاجي تحریک به هله ختمیږي څنګه به عمران خان صاحب کور ته لیږئ په دغه خبره باندې ځان پوهول غواړو صافي صاحب ګورئ جی په نیشنل اسمبلی کې که د عمران خان سیټونه مونږ وګورو هغه 156 دي او که مونږ د اپوزیشن وګورو هغه 160 او 160 پلس تاسو ورته ویلی شئ نو ورسره که اتحادیان کی هارډلی سمپل میجورټي په مینتونو هغه ټیکا کړې ده اول خدا خبره ثابته شوه چې د سره خپل هغه منډیټ اډوشتنه ده چې په هغه اغلې چې کوم راوړی دی په هغې کې هم دی فیل شو په اغلا کې هم دی فیل شو دی دم نا اهله سړی دی زه به تاسو ته د 70s PDM یاد کما اور دا ما بهرها ډېر پروګرامونو کې هم ویلي دي چې هغه PDM چې کوم هغې تختې الټاو کړی وی خو دا PDM دی سره ډېره ښه روانه ده دا PDM د دې ټولو پارټیانو دته 2 کاله 2.5 کاله پونیټین ورته ووایي چې پونیټین سال هغه یې ورکړلی شو سړی بالکل یو خبرې ته نه کینی صرف دا قوم ورغلاوي په دې دروغو باندې چې دا معنا NRO غواړي اوس چې PDM خپل آلموست داسې ردم ونیولو چې هغه اثر راوړي ولې چې PDM د عوامو خبره کوي PDM د آئین خبره کوي PDM د پاکستان د ترقۍ خبره کوي نو د سړي یې راونیوله د په منځ کې خبرې خو تاسو ښه کوئ عمران خان صاحب ښه خبرې کوي وخت را سره بالکل ختم نه صرف په دې خبره ځان پوهیږم چې لکه په کومه طریقه پارلماني طریقه باندې به لرې کوئ کو سټریټ پاور باندې به لرې کوئ زه نه پوهیږم چې څنګه ستاسو سره کومه پونجي ده چې عمران خان صاحب هغه طالب کولاوی عمران خان صاحب د پرایم منسټر هاوس نه لکونو باندې خلک راوځي او دا هغه خلک دی چې لرې لرې رسوي سیاست سره واسطه نه وه دا خپل بچو دپاره راوځي ټیک شه عوامي قوت باندې به جنوري ورکړی دی مونږ 31 جنوري ورکړی دی زمونږ PDM ټایم ټو ټایم کینی او د دې نه زیات پوهه کسان دي د نه زیات سیاست او د پاکستان فکرمن خلک دي دا سړی به ان شاء الله کور ته ځي ټیک شو سېنیټر صاحب عوامي قوت باندې اپوزیشن دا دعوه ده او واقع چې د عوامي قوت مخې ته بیا یو قوت نه ټینګېږي عمران خان صاحب به خامخا کور ته ځي وایي ګورئ جی د پاکستان آئین چې کوم دی نو هغه ماشاءالله دونه مضبوط دی که نه چې هغه په تحریکونو باندې د هغې څه فرق نه پرېوځي او سمه خبره دا ده که دی هر قسمه حربه استعمال کړي یا خو چې یو الیکټډ حکومت او یو الیکټډ پرایم منسټر نو هغه ته په دې چلونو باندې نشي دغه کولی چې ته وایي چې موږ به استعفاګانې ورکړو یا داسې به وکړو هغسې به وکړو داسې نه کېږي ځکه که نن دې استعفا ورکړه او په دې باندې یو وزیر اعظم ځي نو دا به سبا دپاره یو مثال جوړ شي او بیا به هر یو حکومت وایي چې راشه کونډي صاحب آخري وخت بالکل ختم دی آخري ریمارکس یا یو آخري نوټ کو تاسو ورکول غواړئ ما خپل دا خیال ده چې دا حکومت چې دا د خلکو اعتماد ورک شو ځکه چې کوم حکومت وعدې کړې وې 2.5 کال وشو هغې وعدو کې یو باندې امپلیمنټیشن نه وشو ځکه خلکو اعتماد معاشي طور باندې د ملک ډېره مننه کونډي صاحب وایي چې حکومت چې دی هغه عوامي اعتماد هغه یې بایللی دی نو ځکه دا حکومت په ضرور ختمیږي وخت به ثابتوي چې د اپوزیشن چې کومې دعوې دي هغه ټیک دي که نه حکومت چې کوم خود اعتمادۍ اظهار کوي هغه په ځای زه د خپلو درې واړو مېلمنو د یو جهان مننې سره ستاسو نیت غواړم د لوی الله په امان